السلام علیکم. نوی بلاګ سټارټ شو. په ما باندې ناوخته شوي دي. بهر میلمانه راغلي دي. هغوی سره هم میلاویږم او مرغو ته روټۍ اچول دي، مخ لاس کول دي، چای پراټه کول دي او سکول ته تلل دي. نو راځئ چې ځان سیټ کړو او ځو. اچھا نو میلمنو سره میلاو شوم. هغوی څه کار و، د وړو سلسله کې هغوی راغلي وو او راځو خپل عادت هم نه پرېږدو، یو دوه درې منټه ګرځو ځکه چې ناوخته شوی دی او بیا چای پراټه کړو، روټۍ ورکړو مرغو له او بیا به ځو سکول ته چاخ چاخ ځکه چې ناوخته شوی دی او اکثر بیا ما ته خبرې کوي. نو خپل بېعزتۍ نه دا ښه ده چې سړی په ټایم باندې ځي، خو بس زما عادت دی، زه نه شم کولی. وګرځېدو، چکر هم ووهه، کور ته دا دی راورسېدم، مخ لاس کوو، چای پراټه کوو. نو راځئ زما سره اوسئ. بیا مې یو څیز هېر شوی دی، بیا مې رایاد شو. راځئ ووینئ چې څه مې هېر شوي دي. چرګان مې هېر شوي وو بیا، او دا زما روزانه هېرېږي، خو بس بیا راته الله رایاد کړي. دا پکې ما جدا نسل ساتلی دی. هی دوی له مې روټۍ راواخیستله، تیاره کړې مې ده. ډېر ښکلې هغه دی، هغه دی زمونږ سپی لګیا دی بهر. راځئ چې مرغو ته روټۍ واچوو. اچھا جی، نو خپله ناشته مو شوله، ځان هم فرېش کړو او مرغو ته هم روټۍ واچوله. اوس ناوخته دی او زر زر ځو سکول ته. خو بېګانۍ یو خبره به سیوایي کومه چې بېګا ما سره کم زیاتې شوې دی او زما ټیم کموال خوړلي دي، نو په شرمونو باندې وشرمولو. او خیر خو بیا هم زمونږ امیدونه لا برابر دي چې زما کم ملګري زما په ښار باندې خوشحاله شوي دي، مطلب زما په بیداد باندې. نو هغوی ته وایم چې ګټه به انشاءالله مونږ کوو، تر فاینله پورې به پېښور زلمي ځي زما را ویډیو ځان سره کښېږدی، ځان سره یې کلیپ واخلې کښېږدی. سورلی راته میلاو شوه او زه چې ځو سکول ته ناوخته دی. شازیب راوستم، هغه راسره ډېر هیلپ وکړو، مطلب دی چې وړوکی و زما پلار به ورته ته سپي په وخت کې خوشحاله خو چې ځمکې نه بری ماشاءالله اوس ورسره موټر سایکل دی چې څوک هم ویني نه بوځي یې. نولې نوې راغلي؟ ډاکټر څه له تللی وي؟ څنګه ناجوړه وي؟ د ده لپاره دعا کوئ، دا بیمار دی چې الله وله صحت ورکړي. ته وښیه، وګوره ماشاءالله. حسن سر لبې کومه یې جهاز یې راله راکړه، ما ته یې دا والوځه، وګوره یې ورته. وی حسن پیل سعودي نه دی کوم شاګرد نه راغلی، ده ته سلام چل ښیه، ښه سلام کوه، سلام کوه. زمونږ د سکول ماما بیمار دی، نو بس ډیوټي یې ما ته نن په حواله کړله. نو څه کوو، راشئ ووینئ. خو یو غټ دی ځکه ټیچران ډېر شي او 10 بجې خو تاسو ته پته زموږ د پښتنو چای، نو بس چای تیاروم ورله. خپل فیورټ کلاس چې کوم دی نه هغې سر زما پیرډ دی، دا زما ټول نه فیورټ کلاس دی. دا راته ووایي چې پیپر له چا چا کار کړی دی، په ریښه ریښه ووایي. تا نه دی کړی؟ دا ولې ټایم د سره نشته؟ ولې پیپر له کار وکړې ښه؟ مونږه پیپر دی د منډې نه به زموږ پیپر سټارټ کېږي. دا ټول ماشومان دي ته ما ویلي وو پرون چې پیپر له به کار هم کوئ او نن زمونږ
مطلب د سکول چې کومه ده نه لاست ډے ده د منډې نه به بیا زموږ پیپر سټارټ کېږي. نو ما دې ته وي چې سبا به مونږ د ریفریشمنټ دپاره ځان له گیم کو چې ستاسو ذهني تیار یې. مطلب چې کله ماشوم ذهني تیاری نه دې کار کولی شي نو یو کال مسلسل مونږ په دې باندې ټیسټونه کارونه کړي دي او اوس به چې کوم دی په دې باندې گیم کو چې دې ذهني ټیکي او سبا که خیر اتوار دی نو انشاءالله بیا به سټډي کوي او پیپر له به کار کوي او بل ورځ نه به پیپر سټارټ کېږي. نو بیسټ آف لک ټولو ته. اوبه والا خو چې کوم کس بیلي هغه به بیا اوبه سکي دې خو ته وتښتېره دې خو نه کېدي ما اوبه ډېرې څښلي دي. گیم سٹارٹ کرو گیم دے شروع کو بیا وہ گیم ختمے نا صحیح ده کنا ریڈی گیم کے ټول تیاری ہے دا مخامخ راغی هغه به نیم ګیلاس وبسکي ښه ډېرې نه ټیک شو. اذان دی یو صاحب وبوي ها عمر روزه را روانه ده تاسو نیوې کنه راکا دی ها Ya caraque. Tapi ke? टोल पैके रागने شفقت سر دی بلرز ایگزام سٹارٹ کیږي نو وړو ده د ایگزام د پاره هدایت ورکړي چې یعنی څه سبب پکاري. چوټي شو د سکولو سرکاریم چوټي شوله او پرایویټ سکولونو مطلب زمونږ هم چوټي شوله او یو بجه ده د مونځ ټایم دی د مونځ به وکړو بیا به ځو کور ته. یو ټایم و چې مونږ به هم تشې بازوګۍ لزولي او بس غلاګانې به هم وله کولې کور نه غنم به هم پټول او کله څه کله څه بس هغه و درنګی جب خلیل خان پخته وړایا کرتا ته دا مې بازوګۍ ولیدله نو ما ویل چې تاسو سره شریکه کړم چې ګنې مونږ به هم په خپل وخت باندې دا ډېر ښکلې مطلب یو ریفریشمنټ دپاره انجوی پې سړی لګولی شي. نو که چېرې ماشومان پتنګان الوزوي نو دا څه دومره لویه خبره نه ده خو کوشش کوي دي چې د چاردیوارۍ دننه مطلب چې په کوم چت باندې چاردیواري نه چې په هغې کې هغې بازوګۍ لوزي نو د هغې دپاره به ښیي. په ښاریه کې په دې باندې ډېر مرګونه شوي دي خو چونکې زمونږ علاقې خو چې کوم دي نو دا خو دیهات دي کلي دي نو په دې کې دومره آبادي یي نه نو لکه زمونږ خلکو ته دومره دې نه مسله نشته نو که زمونږ ماشومان د یو ټایم دپاره د خپل ریفریشمنټ دپاره د پتنګان الوزي نو دې کې څه دومره لویه خبره نه ده. چې حاجي نو جومات ته راورسېدو الله ته وسر ولګوو مونځ به وکړو. صحیح 15 وخته مونځ کوي دا زموږ ملګری نه دی دا څه دا ډېر ایمانداره ډېر دیندار انسان دی. څو وخته مونځ کوي خو صرف دغه دا چې ختم نه کوي کله به ختم کوي. حاجي نو مونځ شو او د مونځ نه پس کور ته روان یو او روټۍ به وخورو ښه انسه روټۍ به وخورو او لږ کې آرام به وکړو او بیا به ځو کرکټ له. د حسن او د سکندر چې کوم زما تره زامن دي دا د هغې ګاډې دی نو الله دې پې ښه راولي نو راورسېدم کور ته او وږی یم ډېر زیات.
ولا توتو راولما او بپا ولا راولما او ممبا ولا راوړما بار به ولا چکرې ورکوما خچه 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 ای راوارو کاکاجي څه شو ای دا څه شو کاکاجي څه شو اشي کوي واه نه نه بش موبایل اخلم کنه باول موبایل نه ما غچه 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 وډو ځان جره خبرې کی دا تعالی ورکما بھائی نو خورماړی او الوچې هم سکال ماشاءالله ښه ډېرې شوي دي او الوچو خو خپلې دانې نیولې دي او خورماړو اوس ګلونه ارتاول شروع کړي دي نو مطلب میوه به نه وي رالمه د خپلو الوچو د خورماړو ټول بوټي مې وکتل چې څومره میوه یې نیولې ده ښه دي که خراب دي نو ماشاءالله ډېر ښکلي روان دي او مونږ ځو میچ له میچ لږ لرې ځای کې دی نو ولاګ هلته کې نشي جوړېدی او که جوړو هم نو بل ولاګ به جوړو ځکه چې دا ولاګ به رانه بیا ډېر اوږد نو زمونږ او ستاسو ملګرتیا تر دې ځای پورې وه او انشاءالله په نیکسټ ولاګ کې به ملاویږو د لوی الله په امان